الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دی په باره د اهل تصوف کې او د صوفیو په باره کې چې د دې عقاید څه دي او دا کم خلق دي. نو اصل کې مونږ باندې د کتاب او د سنت تابعداري لازم ده. الله او رسول چې سویلی کومه طریقه کومه لار مونږ ته خودلی بس هغه لار ده د هدایت او الله ته رسیږي. باقی دا تصوف او د دې چې کوم نظریات دي او دارنګې عبادات دي عقاید دي نو دا د قرآن او د حدیث نه خلاف دي. اکثر د دې خبرې په واهیاتو باندې او په اوهام او خیالاتو باندې او فاسد اقوالو باندې بنا دي. هر عقیده هر نظریه هر یو عمل چې د کتاب او د سنت نه خلافي ناغه مردود دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر نوې کار په دین کې بدعت ته او هر بدعت گمراهی ده او د هر گمراهی ځای جهنم دی. او هر یو عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه او داغه د قول او فعل نه خلافي او داغه نه ثابت ني نو دا مردود دی. د تصوف والو چې دا کومه نظریه او قاعده دي دا بالکل د قران او حدیث نه خلاف دي او سبه کې بدعات دي. د دې ډېر لکه د دې مشران چې وګوري ابراهیم ابن ادهم شو، جنید شو، بشر الحافی شو، منصور حلاج شو، ابن عربی شو، فارابی شو، ابن سبعین شو وغیرہ، دا د دې عقاید د قران او سنت نه اکثر او خلاف دي. دارنګه داسې اذکار او داسې درودونه او داسې عبادت شریعت کې دي راوخ کې دي چې هغه کې داغه باره کې قران او حدیث کې هیڅ ثبوت نشته. د الله او د رسول چې کوم خودلې طریقې دي داغه نه خلاف دي. اوس افضل الذکر لا اله الا الله دی، لیکن صوفیا دا نه وي الله الله یا داغه په ځای باندې هو لفظ وي. دا چې نور څه الفاظ د ځان نه جوړ کړي دي. دارنګه بعضی عبادت او طریقې چیلې او باسي، دارنګه بعضی درودونه د ځان نه جوړ کړي دي. نو د صوفیو عبادت او طریقې او اسکار اکثر په بدعات باندې مشتمل دي. دارنګه دي کې نور عقاید لکه د حلول عقیده ده، پکې د یو بدعي او کفري عقیده ده چې دا په صوفیو کې ده او دا د هندوستان د کفار او مشرکین نه دا عقیده او د نسوارو نه اغستې شوې ده. د دې عقیده معنی دا ده چې الله تعالی حلول کړی دی، دخول کړی دی نعوذ بالله په ټولو مخلوقاتو کې. نو جداوالی نشته په مابین د خالق او د مخلوق کې. دی وی چې خالق او مخلوق دا یو شی دی او په وجود کې صرف یو الله دی او دې ته وحدت الوجود و یو د مخلوق وجود چې دی دا عین د الله وجود دی. دا قسمه عقاید کفریه حالان کې دا عقیده بالکل باطل ده. دا د کفر عقیده ده، دا د نصارو عقیده ده، دا د مشرکینو عقیده ده. الله باین دی د مخلوق نه. الله فوق العرش دی وهو القاهر فوق عباده. الله بر دی د پاسه د بندګانو زورور او زبردست په عرش باندې مستوی دی. رب العالمین جدا دی، مخلوق جدا دی. د قران په سلګو آیاتونه په دې باندې دلیل دی. یو خود دی دا بدعي او کفري عقیده ده. دویم په دې کې دا شته دی چې هغه تقسیم کوي. دا صوفیا دا وایي چې تقسیم د شریعت د دین کوي، شریعت ته او حقیقت ته. وی شریعت د عام خلکو د پاره دی او حقیقت د خاص خلکو د پاره دی. د شریعت علم ظاهری داغه مصدر چې دی به کتاب او سنت ته او د حقیقت دا علم باطینی دی. نو صوفیا وی چې د دې مصدر چې دی هغه کتاب او سنت نه دی، هغه ډایرک زمونږ چې کوم
مشران دي او فنا فی الله درجه ته رسیدلی دي نه هغه ډایرک د الله نه اخلي، ډایرک وته فیضان کیږي او پزله باندې دا فیضان کیږي او کشف وته کیږي، الهامات وته کیږي. دا قسمه بدعي خبره. حالان کې دا تقسیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی. دین کې دا تقسیم نشته چې یو شریعت د عوامو د پاره او یو حقیقت د خواصو د پاره. هر هغه شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بیان کړي، صحابه کرام مونږ ته نه دی ښودلي په دین کې دا تقسیم نه. دا تقسیم د دې بدعي تقسیم دی او د ځان نه تقسیم دی او غلط تقسیم دی. دارنګه د نیکانو خلکو په باره کې غلو کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وی چې د نور نه پیدا دی او داغه د مخ نه دا ټول مخلوقات پیدا دي، او بعضې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا محمد اوازونه کوي، پکې یا رسول الله چغې وي، خپلو مشایخو ته سجدې کوي، هغې ته سرخ کته کوي. او دارنګې صوفیا دا عقیده لري چې زمونږ مشران چې دي دا داسې دي په دین کې لکه دریاب کې چې سړی دنده غوپه شي، او د انبیو مثال داسې لکه په غاړه چې ولاړي. د خپل مشرانو باره کې دومره غلو کوي چې د انبیو نه موچته یو کله د الوهیت درجه ورکوي. حالان کې دا د یهود او نصارو طریقه وه. الله په خپل کتاب کې فرمایي قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، اهل کتاب دین کې غلو او زیاتې مه کوئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم الغلو فی الدین، په دین کې د غلو د زیاتی نه ځان وساتئ، ځکه د مخکینی خلک یهود او نصارو د غلو فی الدین د وجنه، دین کې د بدعاتو د وجنه، دین کې د زیادت د وجنه، دین کې د غلو د وجنه هلاک شوي دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، ما دومره مو پورته کوي د خپل مرتبه نه لکه څنګه چې نصارو عیسی علیه السلام پورته کړو. دا د غلو عقیده په دغه نصارو کې یهودو کې وا فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نو د دې د عقیده چې دی په افراط او تفرید باندې بنا دي. حالانکه عقیده دا ده چې هر چا له خپل مرتبه ورکې، د رسول مرتبه جدا ده، د یو نیک سړي مرتبه جدا ده، د الله مقام جدا دی. دا یو قسم غلو فی الدین ده، په دین کې غلو د صف عقایدو کې صف اعمالو کې، نو دا غلطه نظریه او عقیده ده. دارنګه د دې دا عقیده هم ده چې بنا د عبادتو صرف په محبت باندې ده. وی لہذا د الله بندگی به یو سړی د دې وجه نه کوي چې د جهنم نه ځان بچ کی، او په امید د جنت باندې به هم نه کوي. دا څومره غلطه عقیده ده، د انبیو د عقیدې نه خلاف ده. د انبیو باره کې الله پاک سورۃ انبیاء کې فرمایي وکانو یدعوننا رغبا ورهبا. رغب مینه د جنت، رهب یره د جهنم او د عذاب. انبیاء علیهم السلام هغه به مونږ ته आवाजونه کول، زمونږ عبادت او بندگی به کوله په مینه د جنت او په یره، په امید د جنت او په یره د جهنم نه، چې الله مونږ له جنت راکړي او د جهنم نه مونږه بچ کی. دی و چې دا جنت اسی او لالچ ته او جهنم یو خوف ته، په دې وجه به ته عبادت نه کې، دا خو لالچ ته. دا یو غلط او بدعي عقیده ده. دی سلف صالحین وی چې څوک صرف په محبت باندې د الله بندگی کوي، دی په دې زندګی کیږي چې صرف محبت سره، خوف پکې نه وي، رجا پکې نه وي. او دارنګه محبت خوف رجا دا ټول برا جمع کې به د الله بندگی کې. څوک چې صرف په خوف سره بندگی کوي دا حروري خوارج جوړيږي، او څوک چې صرف د الله بندگی په امید سره کوي نو دا مرجع جوړيږي. بلکې څوک چې د الله بندگی کوي په خوف په محبت فرجا سره نو دا صحیح موحد دی، چې د الله عبادت کوي نو د الله په مینه باندې، د الله د عذاب نه یره، د الله د نعمتونو امید ساتل، دا ټول برا جمع کې. نو دام پکې دي کې یو غلط عقیده، نورم ډیر پکې باطن غلطی عقیدې دي، بدعات دي، بلکې دا لاره مخترعه د ځان نه جوړه شوې ده. او دا سلسله چې پکې دي نقشبندي او سروردي او چشتي، دا ټول بدعي سلسلې دي، د ځان نه جوړې شوې دي. نه الله ویلي، نه رسول ویلي، نه صحابه ویلي، نه سلفو د امت نه ثابت دي. لہذا مسلمانانو باندې د کتاب او د سنت تابعداري پکار ده، د هر قسم بدعاتو نه خرافاتو نه ځان ساتل پکار دي.